ورته کړم په مولا مې د قسم وی عشقي هنر زما دی سبحان الله مدینه منوره کې چې زیبا دلبر زما دی مدینه منوره کې چې زیبا دلبر زما دی د فراق په درد و غم یې زله پر هر زما دی او پاک محمد مصطفی د محمد امین محبوب دی په مولا مې د قسم وی دا صحیح خبر زما دی دا څومره ماشومان بچي چې دي ټولو ته مې خواست دی چې توجه دې خوا ساتي محفل ګورې رونق او اداب همدغه دي زمونږ شهید ناموس رسالت زمونږ د زړونو درمان د چا د برکته چې الله مونږ قابل کړي یو د دې چې نن دې ځای کې ناست یو زمونږ مشفق و مهربان استاد محترم جناب ابو حذیفه محمد نور الدین شهید رحمت الله تعالی علیه و نور الله مرقده لاغي مبارک یو ډیر خسته فرمانه علی شان او چای مبارک به فرمایل وی بیان لاندې خلق کوي کوم خلق چې ناس کی تاسو توجه برابر ساته ادا ماشومان بچی چې څومره دی ګورې د یو بل سره کدای صاحب کتابي د تاسو څنګه ټونګي مونږي وه نو بیا دوی ته بیا منبر ته وباسي مشران خامخا خصوصي تور باندې توجه کې د 100 ساعت او 100 غړې دي او بهر چې څنګه حالات دي تاسو ته پته را باران شروع دی نو د رب کریم نه به دا سوال کوو دا ډېره مبارکه میاشت ده او ډېر پروګرامونه یقینا څه متاثر د انسان اخلاص او محبت یې په زړه کې نو د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام د ذکر او فکر او د هغې مبارکو په یاد کې زمونږ شپه ورځ انشاءالله زمونږ د ژبې به تر وي او د دې مبارکو په هغه یاد باندې به زمونږ د دنیا او د آخرت خیرونه الله زمونږ نصیب کوي نو ډېر په مینه او محبت سره د 100 ساعته تیر کې کومه خبره باندې مو ایمان ته تازگی او روح ته خوشحالي ملاویږي ضرور د سبحان الله جواب راکوي د دغه محفل رونق برقرار وي بابا صاحب مبارک فرمایي د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام د والضحی رخصار صفت کوي او د دې مبارک ول چې الله جل جلاله کم اعلی شان او مرتبه ور کړی دا او څنګه چې په خوبه باندې د سیرت په خوبو باندې دی مبارک خیسته پیدا کړی دي د غرنګي د صورت په خوبیانو باندې هم دی مبارک خیسته پیدا کړی دي بابا صاحب مبارک د هغه ظاهر چې الله جل جلاله د دې مبارک جسم لا کما اعلی هغه جسم انور او جسم اقدس د دې مبارک چې د وجود هر یو اندام یو بیل حیثیت لري زمو استاغوند نه دی بابا جی صاحب فرمای ستا رخسار شمس او قمر سره یو ندی ستا رخسار شمس او قمر سره یو ندی ستا زلفان مشک او عنبر سره یو ندی او چرته نرگس شهلا غزاله چرته نرگس شهلا غزاله چرته حیف دی دغه ستا بسر سره یو ندی او چرته ستا آبرو محراب او کمان چرته ستا آبرو محراب او کمان چرته ستا قد سروي سنوبر سره یو ندی او چې د کل جهان خوګو تر نفیز بیامون چې د کل جهان خوګو تر نفیس بیامون شونډستا قند او شکر سره یو ندی او آینه د سکندر جام د جمشید آینه د سکندر جام د جمشید ستا د کم شیدا جگر سره یو ندی او د طبیب د لاس ملهم او پټې دواړه یا رسول الله د طبیب د لاس مرهم او پټې دواړه دلربا او ستا پر هر سره یو ندی د مسیح د لاس ملهم او پټې دواړه دلربا او ستا پر هر سره یو ندی او مخ د هر بلبل او هر ګل ستا لمخه د محمد امین دفتر سره یو ندی دا مونږ چې نن راغونډ شوي یو د دغه عشق او محبت د اظهار دپاره داوی ډیر خلق کوي چې زمونږ مینه ده او زمونږ محبت دی مګر دا نن چې راغونډ شوي یو دې ته ویلی شي اظهار د محبت چې د چا سره مو مینه ده د چا سره د مینې او د محبت داوی دي نو د هغې مبارکو ذکر را باندې ښه لګي په هغې محفل کې ناست ته خوند را کوي او شپه ورځې د هغې محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په یاد کې تیریږي نو که مونږه په دې دنیا کې تاسو وګورئ عاشقان بالخصوص په دې میاشتو کې او بالعموم په هر وخت کې هر ورځ او هر شپه کې د خپل جانان د دواړو جهانو د سردار آقای نامدار
محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خدمت کې لګیا دي خپل حاضریان پیش کړي نو دا نور هیڅ هم نشته بلکې زمونږ عقیده دا ده چې د کوم دربار نه د کوم عظیم دربار نه د چرته نه چې د دنیا او د آخرت خیرونه ملاویږي د چرته نه چې د دنیا او د آخرت نعمتونه ملاویږي د چرته نه چې د کونینو نعمتونه ملاویږي مونږ د هغې در نه خیرات غواړو د هغې در د خیرات مختلف دا طریقې دي چې مونږ یې تاسو کوم آیات کریمه مې چې تلاوت کړو علامه ابن کثیر د دغه آیات کریمه په مناسبت سره یو روایت را نقل کړی دی چې د محبوب کریم علیه السلام مبارک دربار ته یو صحابي راغی د دې مبارکو د وصال نه بعد راغی او یو ډېر لوی او مشهور امام عتبی یا امام عتبی دواړه مشهور نمونه دي په دې باندې وی دا مبارک فرمایي چې زه روضې مبارکې سره مخامخ په ریاض الجنت کې تشریف فرمایم او دغه صحابي راغی او دې صحابي چې کم دی د محبوب کریم علیه السلام په دربار کې یو فریاد شروع کړ دا زمونږ عقیده ده مونږ ته د اسلافو نه پاتې ده دا د صحابه و عقیده ده د صحابیاتو عقیده ده چې کلم څه مشکل پیښ شوی دی څه تکلیف پیښ شوی دی هغه که د دنیا تکلیف دی او که د آخرت مصیبت دی صحابه راغلی دي او هغه تکلیف هغه خیرات د هغه تکلیف هغه شفای د محبوب کریم علیه السلام د دربار نه حاصله کړې ده دا صحابی رسول راغی او د محبوب کریم علیه السلام دربار کې خپل حاضری ولګوله خپل تکلیف پیش کو ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا کدا آیات کریمه تلاوت کو او بیا د خپل ګناه اقرار وکړه چې محبوب کریم علیه السلام ما په خپل ځان باندې زیاتې کړې دي خپل ځان باندې مې ظلم کړی دی او دا مې موریدلی دي چې څوک ستا دربار لراشي جانانا او تو ورته معافي وکړې رب کریم به ورته ضرور معافي کوي او چې کله واپس رخصتېده د سوز د عشق او د محبت دغه اشعار شروع کړل یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه اوس دې الله مونږ او تاسو ته مدینه منوره وښایي چې کله انسان د باب السلام نه ور داخل شي او نیغ په باب البقی باندې بهر توزی او کله مواجهه شریف ته مخامخ شي او محبوب کریم علیه السلام مبارک ته کله په دواړه لاس باندې سلام پیش کوي د صلات او د سلام د صلات و السلام علیک یا سیدی یا رسول الله ناره وਹੀ چې مخامخ وګوري د جنگلو مبارکو د هغه ترکانو عاشقانو په دغه اشعار دغه صحابي وسم لیکلي دي او دا وسم موجود دي یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم د صحابي رسول عقیده دا چې محبوب کریم علیه السلام دا پکمه خوره کې چې تاسو مبارک دفن یې دا تاسو د وجود انور سره د وجود اطهر سره د وجود منور سره په مرقد انور کې چې کومه خوره لګېدلې ده دغه خوره په کائناتو کې په دې ټول عالم کې دغه مرقد مبارک والا خوره د ټولو نه افضل او بهتره خوره ده ځکه د عاشق صادق امام مالک رحمت الله علیه عقیده ده د هر عاشق د زړه आवाज دی چې د جانان مبارک سره کوم خوره لګېدلې ده د عرش مولا نم افضل او بهتره د عاشقانو ده بابا جی صاحب فرمایي تا ته چې خورې د فردوس تر ګلو ښکلې ښکاري تا ته چې خورې د فردوس تر ګلو ښکلې ښکاري نن په هغو لارو کوڅو کې تلل کوې زړګیا سبحان الله او په اوسېدو د مدینې منورې زړګیا ډېر ملامت شوې چې ژوندې ګرځې نمرې زړګیا او په اوښکو ګرمو خو جانان پسې تا هر ځای جړل دلته پکار دي ګرمې وینې که لرې زړګیا سبحان الله عرش نه چې پورته تا منله د جانان درشله عرش نه چې پورته تا منله د محبوب درشله نن د هغې درشل په خوا کې جړېدې زړګیا سبحان الله او ستا ډېر زیبا محبوب چې ډېر منځونه کړي پکې نن خو هغې محراب کې سر په سجدوي زړګیا او پخپو چې ګرځې د جانان کوڅو کې کوز کوز ګوره پخپو چې ګرځې
د جانان کوڅو کې کوس کوس ګورا چې نشوې دی کوڅو کې خورې او ایرې زړګیا او محبوب لغواړه وسیله د محبت په کمال رو رو ناتونه به جانان ته اوروي زړګیا او چرته گلزار د وصل چرته محمد امین خوار چرته گلزار د وصل چرته محمد امین خوار ازلی برخی دی دا ښکلې نظارې زړګیا سبحان الله وی دغه مبارک اشعار یې ووې د خپل عشق او محبت اظهار یې وکړو چې فیه العفاف و فیه الجود والکرم اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم قبر انور کې ته تشریف فرمایې د صحابه رسول عقیده ده که جمله دنیا ته او ټول کائنات ده د عفو او د جود او د کرم او د سخا د غلوی خیرات ملاویږي هغه ستاسو د دربار د مدینه منورې نه ملاویږي سبحان الله چې کله وې دا خپل فریاد راوړ نو دا داسې دربار کې خپل فریاد پیش کړ چې محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د هر خپل عاشق امتی فریاد اوري بلکې د یو امتی د پاره څومره لویه د خوشبختۍ او د خوش قسمتۍ خبره ده چې کله د محبوب کریم علیه السلام دربار کې مونږه څه پیش کو مونږ صلات او سلام پیش کو مونږ د درود او سلام نذرانه پیش کو څنګه قبلیږي محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام میں فرمائی یو بنده لګیا دی د پاکستان د ځمکې نه څه کوي صلات او سلام پیش کوي بل د افغانستان نه پیش کوي بل د هندوستان نه پیش کوي عربو نه پیش کوي د عجمو نه پیش کوي جانان میں فرمائی ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی فارد علیه السلام څوک په دغه دنیا کې څوک په دغه عالم کې داسې نشتا چې ما باندې سلام اچي زما په خدمت کې د صلات او سلام نذرانه پیش کوي الا رد الله علی روحی مگر الله په ما باندې خپل روح را واپس کی او زه د هغه عاشق د هغه سلام جواب په خپل شیرین زبان باندې ورکوم سبحان الله اوس مطلب فارد علیه السلام الا رد الله علی روحی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ علماء کی فرمائی چې مطلب دا دی چې رب کریم ما ته روح را واپس کی د دې مطلب دا نه دی چې دا روح اوزی او بیا را واپس شي دا روح اوزی او بیا را واپس شي دا خو ځان له چې کم دی یو بیل سخت او تکلیف والا عمل دی محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دغه قول مطلب دا دی که چرته زما توجه په عالم ملکوت کې وي د رب کریم په انوارات او تجلیاتو کې وي او زما یو عاشق په ما باندې سلام واچي زه د هغه سلام واورم او زما چې کومه توجه وي د عالم ملکوت نه هغه خپل ټوله توجه د خپل عاشق طرف ته برابر کما او په مکمل توجه باندې د هغه عاشق د سلام جواب په خپل باندې ورکړم سبحان الله په کومه خسته او شیرین زبان باندې ورکما باباجي سے مبارک فرمایي د جهان تراخه بکل واړه خواږشي یا رسول الله د جهان تراخه بکل واړه خواږشي په شیرین گفتار کراغ لسر لبان ستا سبحان الله او هر سبا ستا له رخسار نور بیا مومي هر سبا ستا له رخسار نور بیا مومي هر شپې سره کړي شغل تور زلفان ستا سبحان الله کمې دواړه کو نظر واري دفتر شي یو ذره برانه کم نکړي ارمان ستا او خوار محمد امین لدی شکر عاجز دی خوار محمد امین لدی شکر عاجز دی چې الله کړلو مداح شیرین زبان ستا سبحان الله په هغه مبارک او خسته او شوندو باندې که خوږې شونډې د ډوبې په یو ځل کړې ترګبینه به خوږې کړې آب شور زه پتا شیدایم غم او حادثه کړم ستا په لوري مې دوه سترګې دي څلور او ستا په در کې مې د مینې په اور سوځا د زړه سره د لیچنو سترګو تور او ستا د زلفو په یو تار چې جهان واخلم خدای مې مکړه دومره شوخ او دومره سپور په محمد امین که غم وی غم دی اوسي خو ستا د حسن ګلستان دی وي سمسور سبحان الله دا د جانان دربار دی چې د چا فریاد خوا دی خوا نه دی د چا مشکل چې دغه دربار کې پیش کړی دی محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مشکل اسانه صحابی رسول واپس قدمونه اخلي وې زما سترګې پټې شوې چې کله مې سترګې پټې شوې چې ګورم مدینه منورې جانان په خوب کې دی مبارک راته تشریف فرما شو او ما ته وی چې اے عتبی ورشه
او دغه زما عاشق لاس خوشخبری ورکا دله دا زیره ورکا چې د کوم تکلیف د پاره د اسانتیا د پاره راغلی وي د کوم مشکل د حل کولو د پاره راغلی وي د کوم ظلم او زیاتی د معافی د طلب کولو د پاره راغلی وي ورشه دا زیره ورله ورکا چې دغه ستا چې څومره ګناه یا کومه غلطي وا د هغې تا ته الله جل جلاله معافي نصیب کړه سبحان الله. ځکه زمونږ عقیده ده چې د دغه محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دربار نه دغه خیرات ملاویږي که د دنیا دی او که د آخرت نعمتونه دي د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د در نه ملاویږي د دې مبارکو په ژوند باندې ملاویږي او پس د دې مبارکو د ژوند نه چونکې زمونږ عقیده ده چې دې مبارک په خپل قبر انور کې په حیات حسی حقیقي دنیاوي سره ژوندي دي او دا د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه کامل قدرت چې الله ورکړی دی هغه تصرف او اختیار چې الله ورکړی دی هغه علم چې رب کریم ورکړی دی چې علامه ابن حجر اسقلانی څه فرمایي وقد قال علماؤنا لا فرق بین موته و حیاته زمونږ علماء دا فرمایلی دي چې د دې مبارکو په ژوند او د دې مبارکو پس د ژوند نه دا فرق نشته چې موت دا وایو لکه د عام سړي غونډه کې چې دې مړ شو نو زمونږ نه سلسله د دغه ظاهري ژوندون ختم شو نه داسې سلسله شروع ده داسې د فیض سلسله شروع ده داسې د محبوب کریم علیه السلام نظر لګي داسې د دې مبارکو تصرف او اختیار دی چې فرمایي چې لا فرق بین موته و حیاته فی مشاهدته لامته ومعرفته باحوالهم ونیاتهم وعزائمهم وخواطرهم زما جانان دغه رنګې په خپل قبر انور کې د دغه امت اعمال مشاهده کوي د امت په احوالو باندې خبردار دی د امت په نیتونو باندې خبردار دی د امت په پټو ارادو باندې الله خبر کړی دی او د امت په هغه د زړه په دننه هغه خواطر او هغه نیتونه او هغه ارادي چې د دې په زړونو کې دننه راځي په هغه دننه ارادو باندې محبوب کریم علیه السلام الله خبردار کړی دی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت والجماعت زندہ باد عید میلاد النبی زندہ باد. دا خو د صحابه او عقیده ده راشد محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه پس مشکات باب الکرامات کی حدیث را نقل کړی دی مدینه منوره کې قحط سالی راغله خلق راغله حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها هغه مبارک ورته فرمایي چې لاړ شه د جانان مزار انور لاړ شه چې کله مزار انور لاړ شه په هغه ټیم کې چې د مزار انور د پاسه څه قسمه چتو وي په دې کې سورې وکي داسې سورې وکي چې د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام د قبر مبارک او د اسمان په مینس کې بل څه حایل نه وي نه دا سورې بره نښکاري چې کله صحابه لاړل او دغه سورې وکړه چې څنګه اسمان مخامخ شو د مدینه منورې د جانان قبر انور طرف ته دا ډایرک الله جل جلاله د خیر او د رحمت باران شروع کړ الله دې موږ تاسو سمبوت لیکي مدینه منوره چې اوس سملاړې ترک ډېر عاشقان خلکو دا کوم عظیم شاهکار چې هغې په هغه وخت کې د نن نه کم از کم 4.5 کاله مخکې چې کوم یو ناشنا او په یو عجیبه انداز باندې کوم تعمیر د دغه مسجد نبوي کړی دی په هغې کې څه عجیبه څه قسمه کاڼي استعمال کړي دي او څنګه د عشق د محبت یو عجیبه معیار هغې په هغه وخت کې خپل هغې اظهار کړی دی نو کله چې انسان مواجهه شریف طرف نه قبلې تشا کړي د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام روضې مبارک ته مخ راشي او لرې نه ودرېږي نو د شین ګنبد مبارک د پاسه الله دې مونږ او تاسو ته په خپل ژوند کې بار بار وښودلی کېږي هغه شین ګنبد مبارک چې باباجي صاحب فرمایي والله زار کړم ترې اته واړه جنت کلورا یا دې روضه ښکارېږي بیا او په قسم چې په 1000 عید یې ورنه کړم ستا حرم ته چې ګدا رسېږي بیا او عرش نه قربان شمه ډېر لوړ دی عرش نه قربان شمه ډېر لوړ دی خو زما د جانان د شین ګنبد هم په مولا قسم لیدل مزکا په مدینه منوره کې اوسېدل مزکا په کوزو سترګو خپل جانان ته ودرېدل مزکا رضوان راشه تماشا وکړه زما د جانان د عاشقانو ترېنه څنګه زارېدل مزکا او عاشق راشه که ثبوت ته عاشقۍ ورکوي دلته د خوږو زړونو څومره خوږېدل مزکا نو هغې ته چې انسان مخامخ وګوري ترکیانو همدغه
د ګمبد مبارک د پاسه همداسې یو جالی چې پکې داسې لاینونه غونډه کېدي دقسې یو کړکۍ غونډه کې پرېښودې ده او د هغې تاریخ د مدینې منورې په متحف کې پروت دی چې کله به په مدینه منوره کې باران نه کېده نو دا دوی په دې عقیده باندې دا جوړ کړی و هم د دغې حدیث مبارکه په روشنایۍ کې چې کله به باران نه کېده وی اهل مدینه به راغلل هغې ته یو کړکۍ لګولې ده او د هغې کړکۍ نه یو زنځیر لاندې راغلی دی وی هغه زنځیر مبارک به یې راخ که هغه کړکۍ به کلاو شوه د محبوب کریم علیه السلام دا خبر هم ځان سره یاد وساتئ چې کوم شین ګمبد مبارک دی د دې نه بالکل لاندې مکمل د محبوب کریم علیه السلام د قبر انور د پاسه په خړ رنګ کې یو بل ګمبد مبارک دی قبر انور د محبوب کریم علیه السلام د پاره دا رستو جوړ شوی دی ګیر چاپیره صد دی دیوال دی کم چې نور الدین زنګي په خپل وخت کې جوړ کړی او تر د ځمکې د اوبو د حده پورې هغه چې کوم دی فولاد دی او د هغې نه پس د هغې نه دننه چې کوم دی یو بل شین ګمبد مبارک دی چې لاندې نه چورس دی 4 ګوټه دي او بره نه بیا ګول شوی دی او په کوم ځای کې چې دا مخامخ سورې ښکاري بالکل د دغې په سیده باندې په هغې خړ ګمبد مبارک کې هم چې کوم دی سورې دی او هغه کلاو دی او دغه ګمبد والا چې کوم دغه دی دغه بند وي دغه سوراخ وی مدینه منوره کې به چې کله قحط سالي راغله او باران به نه کېده او خلکو ته به ضرورت شو د باران نو د مدینې منورې خلک به راغلل او هغه زنځیر به یې راخ که هغه کړکۍ مبارکه چې وه هغه کلاو شوه چې د جانان د قبر انور نه دغه کړکۍ به کلاو شو اسمان به ښکاره شو د هغې په برکت به الله په مدینه منوره باندې باران وکړ د محبوب کریم علیه السلام مبارک د دربار نه دا هغه دربار دی چې مونږ ته په دنیا کې هم خیرات ملاویږي مونږ ته په آخرت کې هم خیرات ملاویږي که په دنیا کې جون تیرا و باباجی سے فرمایي چې ترسو مسا ګرځيږي په بدن کې چې ترسو مسا ګرځيږي په بدن کې هر انسان مې عیان محمدیم او چې په لوی سفر لدې اسرای روان شم کړم ویل به هغه آن محمدیم او وبوایم مالک ته خبردار شه لاس رانوړې په امان محمدیم اے رضوانه د جنت جوړې زر راوړه خبر نه چې ناتخوان محمدیم او زه محمد امین پروا د بلبل نکړم چې مداح شیرین زبان محمدیم محبوب کریم علیه السلام مبارک دربار ته یو بیبي راځي او په دې مبارک باندې د مرګي مرض راځي چې کله دا مبارک راغله او د محبوب کریم علیه السلام دربار کې خپل عذر وړاندې کو خپل تکلیف وړاندې کو محبوب کریم علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې ان شئت صبرت ولکل جنہ ای زما صحابي که خوخه دی وي او په دغه مشکل باندې چې د میرګي دا مرض دی که په دې باندې صبر کې په بدل کې بتال الله جل جلاله په هغه عظیم نعمتونو نه چې ماته ملاو دي د هغې کنجانې ماله را کړي دي په بدل کې د لزه په بدله کې جنت درکوم او صحابیت څه دپاره راغلی ده یو مشکل ورته پیښ دی محبوب کریم علیه السلام مبارک ورسره د جنت وعده کوي لږ سوچ دی ته پکار دی صحابیه ده بیماره ده صحابو ته پته ده که د بیماری د ظاهري دي او که باطني دي د هغې شفا به مونږ ته دغې دربار نه ملاویږي راغله د محبوب کریم علیه السلام دربار ته راغله او چې کله خپل تکلیف وړاندې کو نو جانان لا محبوب کریم علیه السلام ولا بدله کې څه ورکوي عظیم سودا عظیم نعمت او جنت ورله بدل کې ورکو اډېره مبارکه بیبي وایي قربان اصبرو یا رسول الله صبر کومه مگر دا دعا راته وکړې چې دا زما چې کوم تکلیف دی او په دې کې ما باندې کومه بې پردګي راځي چې دغه بې پردګي را باندې نه راځي محبوب کریم علیه السلام مبارک ورله دعا وکړه اوس راشه د زما د حضور د صحابه او عقیدې ته وګورئ چې د صحابه او عقیده دا وه که د دنیا خیرات دی او که د آخرت دی ملاویږي د محبوب کریم علیه السلام د دربار نه اوس به یو سړی راشي به وایي چې صبر وکړه جنتونه خو به رستو ملاویږي حساب و کتاب خو به رستو کېږي د قیامت ورځ خو به رستو قایمیږي تله د میزان به چې کم دی دا خو بیا رستو به لګېږي د اعمالو دا هر څه فیصلې خو به رستو کېږي نه صحابه و عقیده وه چې زما محبوب کریم علیه السلام په چا باندې ګوته یې ښودې ده او هغه جهنمی کړی دی هغه د جهنم کندو ته رسولی دی که جانان مې چا باندې ګوته یې ښودې ده جنت یې ورله ورکړی دی هغه د جنت باغونو ته ور رسولی دی
د صحابه عقیده ده چې کله د عطا بن ابي رباح چې د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ شاګرد دی وی ماته به فرمایل چې اے عطا راشه او خو مدرتا که په دنیا کې جنتی بیبي ګوره په دنیا کې دا لیدل غواړي چې زما ملاقات د جنتی بیبي سره وشي وی دا هغه بیبي ده چې زه ناستم زما په وړاندې د حضور دربار ته راغلی ده او زما محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته په دنیا کې جنت ورکړی دی ځکه مونږ وایو چې د کونینو نعمتونه که د دنیا او د آخرت نعمتونه دي د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دربار نه ملاویږي نو بیا مونږ څه کوو نور درونه بیا مونږ څه کوو چې در په در ګرځېږو چې زمونږه هر څه د دنیا دی او که د آخرت دی مونږ ته د هغې دربار نه ملاویږي نو ځکه زمونږ ورځې زمونږ شپې زمونږ د ژوند هر ساعت زمونږ هره ګړۍ د دغې محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام په یادونو صفتونو کې تېرېږي نور زمونږ هغه حق خو مونږ نشو ادا کولی چې کوم د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دی هغه حق مونږ نشو ادا کولی مونږ د هغې عشق او د غلامۍ په کړۍ کې ځان راولو د هغې دپاره راجمع کېږو چې محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دغې دربار نه چې کوم عاشقانو ته د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک غلامانو ته او د دې مبارکو د عشق او د محبت پتنګانو ته چې کوم صلې او بدلې ملاویږي په دغه عشق او محبت باندې چاته د دنیا څنګه خیر ملاویږي علامه بوصیری ته وګوره چې د جانان دربار کې کله قصیده ولیکله د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام دربار کې ناخواني وکړه د دنیا په دربارونو کې کړې وه د دنیا د شاهانو منقبتونه یې لیکلي وو د هغې چې کوم دی خلکو پسې مرثیې ډېرې لیکلې وې مگر چې کله بیمار شو تکلیف پې راغی څوک یې تپوس له نه دي راغلی څوک وله خوا له نه دي راغلی زړه کې خو یو درد راغی چې دا مې د خپل جانان د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار کې حاضري لګولې وه دا خپل منت او زاری مې هلته کړې وه ما ته به څومره لوی اجر ملو شوی شروع شو او د عشق او د محبت هغه سیس پې غلبه وکړه او قلم یې راواغسته امن تذکر جیران بذي سلم مزجت دم عن جرام مخلط بدمي چې کله دغه قصیده برده شریفه ولیکله د شپې خوب ویني محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خوب کې ویني جانان مې ورته فرمایي اے شرف الدین هغه قصیده راته بیان کا چې کومه قصیده دی کوم نعت دی زما په عشق او محبت کې لیکلی دی زما په مینه محبت کې لیکلی دی دی مبارک ورته قصیده شروع کړه چې کله ورته قصیده ووی جانان خپل صادر مبارک راغلی الله هغه صادر مبارک شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه مدارج النبوت کی ذکر کئی یو ځل محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک کور ته تشریف راوړه چې کله کور ته تشریف راوړه وی عائشه بیبي مبارک ورته او فرمایل دا چې په خپل لاسونو مبارک باندې ول لاسونو وهل چې قربان یا رسول الله دنه ناراضه څومره عظیم باران شروع دی څومره تیز باران شروع دی خو تاسو خو نه لوانده شوی او نه در باندې دغه اثر شته وی محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایل چې ای عائشه دا تا نن څه اچولې دي وی قربان یا رسول الله ما نن د لپټې په ځای باندې ستاسو صادر مبارک او هغه صادر مبارک مې په خپل سر باندې اچولې دي جانان مې ورته فرمای اے عائشه صدیقه دا تا زما صادر په خپل سر باندې اچولې دي د هغې د برکت چې څومره پردې دي څومره حجابات دي هغه ستا د سترګو نه اوچت شوي دي او ته په عالم ملکوت کې دا د دنیا باران نه دی په عالم ملکوت نه چې د انواراتو د تجلیاتو کم باران وریږي ستا زړه ستا سترګې نن دغه باران چې کم دی ګوري د دنیا دغه باران دا نه دی هغه مبارک صادر مبارک د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل انعام په طور باندې چې هغه دربار کې حاضری لګولې ده د هغه دربار نه خیرات غوښتلې دي محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د باندې اچي چې کله هغه صادر ورلور شو فالج وهلي وجود دی شل شوی وجود دی چې کله سبارا پاچی د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام د هغه صادر مبارک په برکت باندې هغه شل شوی وجود هغه فالج وهلي وجود صحیح او سالم دی صحیح او سالم سحر را پاتېږي دا څور کوي رب کریم خپل انعامات بیا ور کوي چې چا دغه دربار سره خپل وابستګي کړه او خپل عشق او محبت اظهار ور سره وکړه راشه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وګوره چې د صداقت اعلان وکړه د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دربار سره داسې وابستګي اختیار کړه
چې عائشہ بی بی مبارکه فرمایي چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با یو لحظه لم کور ترادن نشو ولې دغه عاشق صادق هغه چې دا غنه به تاسو شو چې د دنیا کې د ټولو نه بهترین عمل چې تا ته په سکون ملاويږي کم یو دی تا ته په سرور او خوشحالي ملاويږي کم یو دی وې دی مبارک به او فرمایل چې ان نظر الی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې زما د ټولو نه بهترین مشاله بهترین عمل زما د پاره داده چې زما سترګې وي او د جانان و الضحى رخسار وي او محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دیدار مې په کولې چې کله دی مبارک وفات شو وصیت کوي حضرت علی کرم الله وجهه ته وصیت کوي چې په خپل هغه لاس مبارک باندې به مال غسل راکړي چې په کوم لاس دې زما جانان له غسل ورکړو او بیا وسه چلو کې زما د کفن نفس راوشه زما جنازه به د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام د حجره مبارکه وړاندې باندې کېده اجازت به غواړي چې قربان یا رسول الله ابوبکر صدیق اجازت غواړي که اجازت د جانان د طرف نه ملو شو خو ما به دفن کې دننه که ملو نشو نو بیا به د بقی په مقبره کې د عامو مسلمانانو سره دفن کې وی چې کله دی مبارکو جنازه راوړه او جنازه کې خودا او حضرت علی کرم الله وجهه اعلان وکړ چې یا رسول الله ابوبکر صدیق سے اجازت غواړي زما د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دربار شریف نه د مزار شریف نه आवाज راځي د مزار انور نه आवाज راځي چې اوصل الحبیب الی الحبیب فان الحبیب الی الحبیب مشتاق دوست دبل دوست سره زر ملاو کا ولی چې یو دوست دبل دوست په انتظار باندې دی ځکه بابا جی صاحب فرمایي چې په زړه کې مې شوزه ستا محبت چې په زړه کې مې شوزه ستا محبت پکې پرې نه خود بل شی ستا محبت او یو وخت مې نه دی به ستا محبت یو وخت مې نه دی به ستا محبت زما هر وخت کې دی ستا محبت او دا بلبل چې صبح دم په زور جاړي ګل لسیر کړو زړګي ستا محبت زلیخا